وریاضي خاورې د پښتانه قوم د ډېر دروند ټبر خټک دلته په ډب کلي کې د سپین ږیري کاکا په حجره کې راغونډ شوو د پښتانه قوم د ډېر درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو مشرانو ناوخته شاید په دې شو چې موږ ته سم وخت نه و ښوول شوی موږ په 9:30 را روان شو 9:30 را روان شوي به دا یې وویل چې 9:30 را روان شي موږ پوره په 9:30 را روان شو دغه ته راورسېدو اوس خبر شو چې دا پروګرام پرې ورسېدو نو هغه فلم جوړ شوی که زموږ دپاره نه و ګرانه راغلي وو هم کتلی خټک علاقه دلته امجد خان خبره وکړه دې ته موږ بیخي ډېر وار راغلي یو 10 کاله مخکې هم تخت نصرتي چې تاسو تخت نصرتي کې هغه وخت ټټي نصرتي وو د هغه نه نیولې بیا تر ګورګورۍ پورې داسې تر ډېر هغه پورې موږ 2-3 ځلې بیخي ډېرې شپې کړې دي ډېر وخت تېر کړی دی په دې منځ کې دا دهشتګردي شوه معامله سره خرابه شوه موږ څه وځنډېدو بران عزیزانو لکه څنګه چې امجد خان وویل موږ ډېره نه یو راغلي چې خدای مکړه چا پسې بد ووایي نو ډېره راغلي یو چې چا خپل ځانونو صفتونه وکړو د بل غیبت بیان کړو خو بې غرضه نه یو راغلي اکثره چې موږ ولاړ شو چا کره زه دا یې خبره کوم چې وروره بې غرضه د الله پاک پیغمبران هم چا کره نه دي پیغمبر هم چې یو ځای به تللی خپل غرض یې درلود یو الله پاک بې غرضه دی یو الله پاک ولې بل ټول انسانان خامخا یو بل سره تړلي خلک دي زه راغلی یو غرض مې راوړی دی که د ځاني غرض وای د 5 روپۍ پور مسله بل ځای مې ګزاره کړې خو غرض قومي غرض دی د وطن ګډ غرض دی موږ خبر په غور اورئ هر پښتون دا حق لري هر پښتون ورور دی هر پښتون موږ ته کور دی هر پښتون موږ ملګری دی که زموږ خبره خدای مکړه د پښتو پښتونوالي خلاف وه نو موږ ته حق لرو موږ ترې راوښیه سوای دا خبره مه کوو دا ډېره بده خبره ده په پښتو کې به ښکار کېږي یا که زموږ په خبره کې خدای مکړه د غیرت مالګه کمه وه ته پښتون یې د مات کلک پښتون یې د غیرت مالګه یې ټول برابره کړه که یې نیمګړتیا پکښې وه ته یې سمه کړه او که ګسه وټې د غلطه بلله نصیحت راته وکړي وصیت راته وکړي چې وروره کور کښېنې وخت مو ضایع کوو خیریت یې اسمان لوړ دی ځمکه کښته ده نه لوړې شته نه سپړې شته نه مشکلات شته نه وړ ټکول شته نه لکه امجد خان چې نه بې انصافي شته او نه بې امني شته موږ هم کور ته ولاړو موږ هم د پښتونخوا وطن په دې پراخه سینه باندې داسې یو کور کې کلی دی یو جومات و یو حجره ده بیا څه دپاره یې مخه راکړې عزیزانو موږ هم په دې راکړې ده چې موږ ته خدای پاک دا ثواب راچولی دی دا اندېښنه یې راچولې ده چې زموږ د ګډ قام عزت او خدای مکړه بې عزتي سره شریکه بیا زموږ د قام عزت او بې عزتي د دې خپل وطن د عزت او بې عزتي سره ګډه که دا وطن په امن و دا وطن په عزت و هر سړی به په عزت وي هر ښځه به په عزت وي هر خان به په عزت وي هر ملک به په عزت وي هر وګړی به په عزت وي او که وطن په تکلیف وي د بل تر لاس لاندې او پښتانه وایي په یوه ګل نه سپرلی کېږي که د یوه خان د ټولو حجره د سرو زرو سي دلته د یوه خان په چارسده کې د سرو زرو حجره وي د بل خان د په کوټه کې د بل خان چې د قام دا حال وي هم به دا حجره خلجن وړي هم به دی بې عزته کوي هم به دا قام په مخ اخیري کوي به موږ عزیزانو پښتانه قام ته دا وایو چې و پښتانه بس ډېره وسوه امجد خان ډېر واضح و ډېر ښه یې وویل نن زمانه دې ځای ته رسېدلې ده انسان د علم پوهنې تهذیب دې حال ته رسېدلی دی چې دی وایي چې دا زهریله ماران هم مه وژنئ دا بیا د دنیا ښایست خرابېږي دا لړمان هم کم وژنئ لیوان هم په حساب وژنئ زری پړانګیان ګیدړ هره بلا چې ده دا په حساب وژنئ نو چې انسان د علم او پوهنې و دا حال ته رسېدلی دی
چې حیوانان هم په حساب وژني، تنزل هم په حساب وژني، زرک هم په حساب وژني. نو موږ په کار د کام په معنا دا سوال له ځانه سره وکړو چې آیا زموږ بچي، زموږ عزتونه، زموږ سړي، زموږ انسانان د تنزلي قدر اهمیت نه لري، دا د ګیدړ قدر اهمیت نه لري، دا د یو لیوه رنګ اهمیت نه لري، دا د یو غرڅني یا د سږې رنګ اهمیت نه لري. دا خبرې موږ په مخه راخیستې یو. یوه خبره موږ کام ته دا کوو چې یوه کامه دا خبره موږ درواغ نه کوو. د دروغو مزل لنډ دی. قرآن کریم وایي لعنة الله علی الکاذبین، چې ته د کام خبره کوې چل ول کې دی د کام خبره غلطه، چې ته د ژبې خبره کوې دی دا مه کوه، چې ته د وطن خبره کوې دی دا مه کوه. غرضي ملکونه امجد خان دوه درې واره د امن ټکي یاد کړي. نفرتونه امجد خان نفرتونه د بې انصافۍ سرچینه، چې د پلار درې زامنې او دی په دا درو زامنو کې انصاف نه کوي، کې سم تربیت ورکړی وو، په ګولۍ به نه ځلولي، په کور کې نشي سره اوسېدی. یو پلار خپل زامن که بابا د درو زامنو نه بې انصافي کوي، دا کور نه چلېږي. که دوه وروڼه یې دوکه کوي یو بل ته، د یوې مور د یو پلار چې په منځ کې بې انصافي وه، دا به سره خوري. که د ښځې او میړه منځ کې بې انصافي دا واده نه چلېږي. د پاکستان واکداران دونه زړور دي، دونه سپین سترګې دي او دونه د خپل هغه باندې ټینګ دي چې وایي زه دا ملک به بې انصافي کوم. کور په بې انصافي نه چلېږي. خدای دې غر کړه هغه حکمران. کور په بې انصافي نه چلېږي. موږ دلته امجد خان خبره وکړه، افغان خبره، عزیزانو زه نه وایم، د دنیا تاریخونه دا وایي، لیکلي تاریخونه، حضرت عیسی علیه السلام لا نه و زېږېدل. څونه وخت کې دا عیسوي نه و شروع شوی، اوس 2021 دا سنون حساب نه و شروع شوی. د دنیا تاریخونه دا وایي چې آمو دریاب څه نیولی، په انګریزي اکسس ورته وایي. له آمو دریابه د روس سره باډر دی د افغانستان، که دا ستا د عباسینو پول بلکې د جهلمو پول. دا لیکلی تاریخ وایي چې دا وطن د دې پښتانه استوګنځای اوسېدل. دا موږ ته چا دا په کار د چا سره یې ووایي. هر زموږ پېغله، هر زموږ مور، هر زموږ سپین ږیری، هر زموږ ځوان باید دا ووایي چې د آمو نیولې تر عباسینه دا وطن ما ته چا په خیرات کې نه دی راکړی، دا وطن ما ته په چا په زکات کې نه دی راکړی، دا وطن ما ته د ډېرو معلومو علماوو، ملکاو، زراو، شهیدانو په قرباني پاتې شوی او پر ما پور دی، زه مې ساتم. ملکونه جوړېږي، نړېږي، هر څه. اوس موږ د پاکستان برخه یو. په دې به ډېر کم دا چټک ځوانان به ډېر کم په دې خبرې تعلیم یافته خلکو. زموږ بچیانو ته خلک تاریخ داسې ښیي، بد کار نه دی. موږ د دې مخالف نه یو. موږ خلک د اردو هم زده کړي، فارسي دې هم ووایي، انګریزي دې هم ووایي، جرمن دې هم زده کړي، ترکي دې هم زده کړي. لیکن دلته په چالاکي زموږ د خلکو څخه خپل تاریخ خلک پټوي. اوس دا امجد خان ولاړ کړ، زما څه پوښتنه وکړه، میرتقي میر زما نیم په یاد زده. فکیرانه آی صداقت چلی میا خوش رو هم دعا کر چلی جو تج بن نجینے کو کہتے تھے ہم اس کو وفا کر چلے. اوس په دا دونې خټک ناست دي چې په هر ځوان ماسټر به یې کړي، پي ایچ ډي به یې کړي، ورته د خوشحال خټک یو رباعي وویل د نه رسه. پر بل سړي ځان وکړ، ته د رحمان بابا یو شعر وویل د نه رسه. پر غالب بزرګ بحثونه پورته کړي زما زده. دا قصدن د موږ څخه خپل شاعران ورکول، د موږ څخه خپل هیروز ورکول، د موږ څخه خپل مشران ورکول. د فرانس یو پوه سړی وایي د یو قام څه چې د تاریخ هیر کړي، داسې ده لکه د بچي چې حافظه واخلي، لکه د بچي چې حافظه واخلي. موږ دغه نه کوو. انساني ټول موږ انسانان، موږ دا ونو چې د آدم علیه السلام او د حوا نه بچي موږ ټول سره وو. که د هر مذهب دی، د هر ځای دی، شنې سترګې دي، تورې سترګې دي، خړ دی، سپېره دی، هره بلا چې دی، دی زموږ ورور دی، موږ سره انسانان. زه پښتو وایم، دا زما ګناه نه ده. زه
رب العالمین د خټکې مور په غیږ کې پیدا کړم زه به خامخا پښتو وایم دا زما خوښه نه وه دا ده فیصله کوي بیا دی په خپله د ژبو متعلق په قرآن شریف کې طالبان ناست دي په قرآن کریم کې الله پاک وایي زما د ربوبیت نښه دا ده یوه نښه دا ده چې د آدم علیه السلام او حوا نه بچي یوه ژبه نه وایي بل ځای بیا وایي چې ما هیڅ قوم نه هیڅ پیغمبر نبي یا رسول نه دی لېږلی بې د هغو بې خپلې ژبې بل ځای بیا قرآن کریم کې الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي او محمده ما قرآن کریم ډېر ساده کتاب بلسان قومه ستا د قوم په ژبه در لېږلی دی چې ته به پوه سې او خپله خلک به پوه کړي که د ژبې اهمیت نه وای موږ ته مذهبي کتابونه څلور پاتې دي موږ ټول مسلمانان یو موږ په باور تورات دی انجیل دی زبور دی قرآن کریم دی که د ژبې اهمیت نه وای بیا به د دې څلورو سره د خدای کتابونه دي دی یې مالک دی ده رالېږلي دي که د ژبې اهمیت نه وای بیا به د دې ټولو ژبه یوه وای اول کتاب تورات یا انجیل په کومه ژبه وای ګرده په دغه ژبه هغه الله پاک په خپلو کارونو پوهېږي چې کوم پیغمبر وي کوم ځکې ته رالېږي ژبه به یې هغه وه دغه کتاب نو چې قرآن کریم الله پاک د ژبې اهمیت دغه کړی دی بیا اوس ماډرن ساینس دا ثابته کړې ده چې د ماشوم ذهن په هغه ژبه کې ډېره ښه زده کړه کوي چې دی د مور په غېږ کې وایي نن یویشتمه صدۍ ده خلک پر دې پابندي لګولې ده چې ته به پښتو نه وایي موږ هم خوشي کړی موږ هم هیله کړې سویډن یو ملک دی وروسته نږدې سویډن موږ څه کسان ته ووسي هغو راته وویلې چې هلته چې بچی ورغلې سکول ته هغه وایي د ده مورنۍ ژبه څه شي موږ ټول چې مورنۍ ژبه پښتو د دغه یوه بچي لپاره په سویډن کې دی پښتون ټیچر راغلی د دا هلک ژبه مورنۍ ژبه څه وایي سندي ده دې له سندۍ ټیچر راغلی دې له بلوچ ټیچر راغلی پردي خلک د ژبې اهمیت دلته په ژبو پابندي ده ژبه موږ وایو چې دا غلط ده ژبې به وایو موږ د هر چا د ژبې عزت کوو موږ د ژبې په خلک عزت کوو د قوم خبر دی نه د قوم خبر وایي مه کوئ د قرآن کریم کې د موسی علیه السلام کیسه چې په غور وګورې راځئ سره د موسی علیه السلام پیغمبري چې په وګورې د موسی علیه السلام قوم ریږ دی غلام دی فرعونانو نیولي دي غلامي دون انتها ته رسېدلې ده چې کسر د هر لمبه یې ختمه شوې ده د ازادۍ لمبه یې ختمه کړې ده چې نر بچی پیدا کېږي هغه لري چې دا کام د ازادۍ جنګ ونه کړي دا کام د ازادۍ بغاوت ونه کړي دا کام د ازادۍ د خپلواکۍ غوښتنه ونه کړي دا د خدای په خپل حکمت دی دغه بچیان چې حلالېدل دغسې یو بچی یهودي بچی پیدا شو د موسی علیه السلام په شکل کې بیا د رب خپل حکمت و چې خاص د فرعون په کور کې د فرعون د کور یې د دې خپل کام الله پاک قرآن کریم کې اول پیغام چې دغه ترکي موسی علیه السلام ته که ما غلطه نه کړه الله پاک ورته وایي و موسی ورسه فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاص کړي د بل تر لاس لاندې ژوند قرآن کریم بندګي بلل موږ پښتونخوا مليان پاتې دا فیصله کړې د امجد خان د ذکر وکړي موږ دا فیصله کړې نه جنګ کوو نه بدي کوو نه فلانا کوو نه پښتانه کوو لیکن دا هم فیصله کړې ده په دې کې ستی کومک غواړو ستی دعا غواړو ستی ملګري غواړو چې د دغه موږ کام د پردي لاسونو چې پراته دي موږ د دې بندګۍ خلاصول غواړو په هر طاقت چې خامخا یې خلاصول غواړو دغه زموږ میشن دی په دې کې موږ خاص کړو ته په جمعیت علماء اسلام کې زنده ته په ان پي کې زنده ته په جماعت اسلامي کې زنده لیکن اساس به خبره ځان پوکې کام چې بې عزته سي کام چې کمزوري سي کام چې د بل تر لاس لاندې سي ان پي والا هم بې عزته کېږي جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلامي هم فلانی هم تبلیغی هم محمودي هم پښتونخوا هم چې چونکې موږ عزت او بې عزتي سره شریکه ده نو عزیزانو راسئ د خپل کام یو ډله جوړ د خپل کام خپله پاټئ چې موږ هر څه یې زموږ وي مشري هم زموږ وي کشري هم زموږ وي
مرکزي کمیټې یې هم زموږ فیصلې یې هم زموږ هیچا څه زموږ نه کوو پاکستان موږ چلول غواړو پاکستان موږ چلول غواړو پاکستان کې پنځه ورونه اوسي پنجابی دي سندی دي بلوچ دي سرایکۍ دي پښتون دیارلس اګست دلته په ډېر خټک شوی پر پاکستان مشران دی خټک دی دی د ډب کلي دی دی د غونډۍ میرخانخیل دی دی د دم کلي صابرآباد دی جوړ کړی دی دی د صابرآباد دی لیکن دی د پاکستان مشر پر 14 اګست دی څوک پر 14 اګست هم دی د ډب کلي و خټک و نوم یې خالد یو نوم یې محمود یو نوم یې نسیم پر 14 اګست بیا د څه شي نوې جامې واغوستې چې د هر څه ختم شو دی پر 14 اګست هم خټک و پښتون و افغان و له امونې ولې تر اباسي نه دا د ځوانانو ته وایم داسې به یا به خبر یا به نه خبر تر 1820 پورې 1820 تر 1820 پورې پېښور د افغانستان د ژمې دارالخلافه وه دلته افغان باچا کښېنستی انګریز چې لږ شی د هندوستان قبضه کړي اټک ته راورسېد نو فیصله وکړه چې د افغانانو سره رشتې په کار دي دا وسوځو نو اول سفیر چې راولېږي د هغه نوم و سټوارټ الفینسټن هغه کتاب دی د کینګډم اف کابل انګریزي د خټکو زاده کنی دا لیکل اردو کې نه یم خبر پښتو کې ترجمه شوی دا کتاب محمد حسن کاکړ د کندهار یو سړي ترجمه کړی دی دا کتاب په کار چې هر پښتون ما ووایي الفینسټن دا اول افغان سفیر په حیثیت راغلی دی پر ملتان باندې د مځکه دا خبره چې پښتانه پران چیرې مني په دې وطن کې تش تابه چیرې تش د پښتانه آزاد مستقله آزاد جنډه یې وه خپل فوج یې و خپل پارلیمنټ یې و خپل ملکان و خانان یې و خپل لښکر یې وې کعبه شریفه فرنګي نیولې وه ګرده ګرد عرب فرنګي نیولې ګرد ایران فرنګي و فرانسوي نیوله چې چیرې کلمه ویل کېږي لا اله الا الله محمد رسول الله چې چیرې کلمه ویل کېږي علامه اقبال په یو شعر کې وایي ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے پیالی پوری شي نیل کی ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغار نیل دریای نیل د مصر دا دې پوری شي لیکن چې څه وخت صنعتي انقلاب وشو او نوبادیاتي نظام د خپل نیولې ګرځا په مخه شو فرانسیسي او پرتګالي او انګریز څوک معززانو ټول اسلام سرندر شو دا خبرې چې موږ کو خلک پکې ټول اسلام سرندر شو دا لوی هندوستان سرندر شو دا لوی چین جاپان ونیو دا امریکا د انګریزانو غلام و استرالیا د انګریزانو غلام و افریقا او اندونیشیا ملایشیا د فرانسیسي او انګریز سره دي شي واحد مسلمان قوم چې آزاد خپل اجنډا یو د روسو په هغه د خالص غواړي دا زموږ ګناه چې موږ د وطن دفاع کوله موږ د اسلام دفاع کوله دغه افغانستان تر 1820 پورې یا تر 1940 پورې دا افغانستان د هندو سیک مسلمان ملا پیر فقیر دلته چې په هندوستان کې جګړې وي د پناه ځای افغانستان دارالامر افغانستان دارالفلاح افغانستان مولانا عبیدالله سندي فلانی سیک فلانی مسلمان فلانی هندو سبحاش چندر بوس دا د زمانو افغان خپل علامه اقبال وایي فارسي ژبه یو شعر ویلی دی 100 کاله مخکې دونې کرایه ویلی دی وایي فارسي وایي آسیا یک پیکر ابو گل است ملت افغان در آن پیکر گل است از کشادی هو کشادی آسیا از فسادی و فساد آسیا فارسي په مشکل موجود کې ویلی استاد ملایم په پوهېږي مشهوران نه په پوهېږي هغه وګړي نه پوهېږي په دې کې دی وایي اقبال وایي په اشیا موږ یو جسم وګورو یو کالبوت یې وګورو اشیا نو د هغې زړه افغان د دې کالبوت اشیا ګرده یو جسم وګورو نو د دې زړه چې دی افغان دی که دا افغان په ارامو په اشیا کې په ارامي که دا افغان په تکلیفو په اشیا کې په بده ورځ نن 40 کاله کېږي په افغانستان کې بده ورځ ده د بدامنۍ نارې امجد خان دلته
افغان ته تاور اچولی دي د اقبال دا نه مني د اسلام دا نه مني زموږ دا نه مني را روانه کړې ده دې ته خبره ورسوله چې خلک حقاریان دي چې څه وکړي موږ پاکستان چلول غواړو موږ پاکستان چلول غواړو موږ پاکستان ماتول نه غواړو پاکستان زموږ ملک دی زموږ ادارې دي زموږ جوماتونه دي زموږ ډیرې دي خو یوه خبره موږ پښتانه باید په جار وکړو په اعلان یې وکړو چې موږ په دې ملک کې د غلام په توګه اوسېدل نه غواړو موږ دلته غلامان نه یو چې د بل د مور کم حق زما د مور وي چې د بل د خور کم حق زما د خور وي چې د بل د لور کم حق زما د لور وي چې د بل د ښځې کم حق زما د ښځې وي چې دارنګه نه دا ټیک ته دا حجره دا دیوال ماته شامل وي ماته شامل وي په دې کې زموږ ته چا احسان نه دی کړی خدای خبر څو زره خټک څو لکه خټک به دوبۍ له تللي لاس به ترانه کې کړي مور خور نجونې ودونه به پرې ایښي په مټ یې حجره یې جوړه کړه دا شاوخوا چې څه موږ د خښته پرته ده دا زموږ د شپېتو کال د محنت نتیجه نه موږ ډاکا ولې ده نه موږ غلا کړې ده نه موږ جګړه کړې ده نه موږ دا کړې دوی څه وایي دوی وایي پټان یورین فروش پټان اجرتي قاتل پټان چیشي پټان افیم پلانا پلانا هلکه شرم وکړئ حیا وکړئ چې زه اجرتي قاتل یم بیا تاسو د ښځې چوکیدار کړی څنګه یم چې زه اجرتي قاتل یم بیا زه ستا د ښځې ډرایور څنګه یم چې زه اجرتي قاتل یم بیا زه ستا د کلي پلانا ولیم بل چلونه خلک کوي موږ پاکستان چلول غواړو موږ ته نه امریکا خیرات راکوي نه د چین راکوي نه د جاپان راکوي هېڅوک دې نه راکوي خو چې خدای پاک کوم وطن ماته راکړی دی او هغه زما پلار او نیکه تر اوسه ساتلی دی د هغه پر نعمتوب اول زما د بچي حق مني خلک خامخا بس دا ورته ووایم زما د بچي به حق وي نو اوس ماته خیرات راکوي ځان ته دې ورکړي خدای دې ډېر وکړي پنجابی ماته خیرات راکوي ځان ته دې ورکړي سندی ماته خیرات راکوي ځان ته دې ورکړي زموږ ښځې غریبانې دا نېستې ولې دې د بده ورځو د خټ کورونو دوی چې مخه نه کېده مسافر ګرځونه خو اوس هم ورک دي دوی غریبان چې په لاس ورته پر خدای پاکه دا زموږ د څنګه قسمت د دې غریب دا خیال تر اوسه پورې چې دا زموږ لوږې او سپږې دا د رب د جانبه دا ځای نه ده داسې دا به پوه کول غواړو خپلې خویندې به پوه کوو خپل بوډاګان پلرونه به پوه کوو خپل وروڼه به پوه کوو چې الله پاک بې انصافه نه دی الله غیرتي دی او و دې غیرتي کام ته تر هر چا غني برخه ورکړې قسمت په عربي ژبه برخه ته وایي که د یو کام برخه وطن وي نو دا موږ ثابتولی شو په کتابو یې ثابتولی شو چې ستا د وطن نعمتونه در عربو ډېر دي ستا د وطن د پښتونخوا وطن ستا د وطن نعمتونه در عربو ډېر دي ستا نعمتونه تر فرانس ډېر دي ستا نعمتونه تر انګریز ډېر دي لیکن په خوله کې خدای پاک نشي راچولی خټک د اباسین تر غاړه ولاړ خټک ونوڅی مروت ګنډپور د اباسین تر غاړه ولاړ وایي خدای پاک باران وکړي دې پرشتې خاندي چې وختوله خټکه وبختوله ګنډپوره وزغه مروته لوی اباسین مې در کړی خدای وباسه په دنیا کې نشته چې د لوی دریا پر غاړه دي خلک ولر متناس دي چړې دي پکې دریای فرات دریای راوي د امریکې میسیسیپي دریاب دی د روس ډان د جرمني فلانی دریاب دا واحد دریاب دی چې د دنیا په اولو لس کې مخامخ دی د دنیا اولو لس غټ دریاب دی پر غاړه یې موږ له کوړې نیولې بیا تر پنجنده پورې موږ یې پر غاړه و باران ته پاستې دا خطرناکه وه وچ به لښکر جوړو لښکر مران تنظیم به جوړو لښکر به جوړو پاکستان به په دې کانې کوو خپله به ځان په دې کانې کوو که د چا خوښه او که نه خوښه دا باسین اوبه به موږ ته دانده کړو خامخا خامخا دا زموږ حق دی خدا په ښکنځلو نه په ښکنځلو نه په دغه نه عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ موږ د دې لپاره جوړه کړې ده په پاکستان کې د ځمکې په لحاظ اوله مسله پښتانه کام دا ده چې موږ تر هر چا پراخه مځکه لرو لیکن دا تقسیم ده
خټک په دې ښه پوهېدی شي ته شکردرې خو تلل شکردره ده د شکردرې سره د اباسین پر دې غاړه 3 میله باندې پنجاب باډر شوي اوس خټک بندي خیل خټک بني افغان خټک ستا تربور زما تربور بازار شکردره ده دی د پنجاب په دغه کې دی دا زموږ تقسیم دی دا باید موږ نه ومنو موږ خپل بندي خیل خټک نو پر مخ به ګورو دا بندي خیل خټک د اباسینه پورې داسې دا خیل شل دغه یې پراخوالی دا رنګ شپېتنې دی د ټول غره پورې امال ګمال کې دی دا زموږ وطن دی خټک دی که څه ده پښتانه خو پرېږده خټک دی لیکن د تحصیل پنجاب دی ولې څه ګناه یې کړې انګریز که د ما سره بد کړي خو ما جنګ ورسره کړی دی بدي مې ورسره کړې ده د ما سره بدي کړې ده دا هلته دی بیا تعلیم یافته خلک په دې خبر دي 1 منټ چې جوړېدی اټک ګرد ضلع دې ته کیمبلپور یې وایي کیمبلپور د پښتونخوا وطن ضلع وه ګرد ورته کتل باچا خان هم ژوندی و ډاکټر خان هم ژوندی و پلانی هم ژوندی و زما پلار هم ژوندی و ستا پلار هم ژوندی و کیمبلپور یې په دغه کړ پنجاب موږ یوه کاڼي باندې مړي سره کوو پر یوه چینه باندې مړي سره کوو پر یوه بیټر سره جنګي دلته غونډ اټک ضلع د پنجاب برخه د موږ ناستو بدلې وایي دا زموږ وطن تقسیم دی فاټا یې فڅان کړې وه څو مو اردو کیسه ده غابل اردو جباس فاټا هلته وه په ډېر اسماعیل خان پورې خټک خلک هلته ملیشو کې راځي په ډېر اسماعیل خان پورې زتر کوټ پورې تقریبا 210 میله په اوږدو دا ګډ وطن پښتون داسې په پراخوالي سل دا پښتون وطن دی په ډېر اسماعیل خان فتا پورې دی دا یو بلوڅ حواله کړ زموږ د وطن اوله مسله دا ده چې پر پورې مځکه زموږ دا سره جلا ده پښتونخوا مليان پارټي دا وایي چې موږ به د کام په معنا دا کوشش کوو چې چیرې موږ سره پورې یو دا وطن به ټول په یوه صوبه کې جمع کېږي او د هغې صوبې نوم به که د چا خوښه یې کېدی خوښه یا به پښتونستان یا به افغانیه یا به پښتونخوا دا د پښتونخوا مليان پارټي د پروګرام اوله دغه ده دویمه خبره دا ده زموږ وطن د مځکې په معنا هم ساحه چې ورته وایي حدود دربه چې ورته وایي په دې هم زموږ وطن په ځان چې سره یو ځای کې دا ټوکړه پاټا بلوچستان پښتانه او د میاوالي اټک میاوالي دغه تحصیل و بنو ضلع اوس پنجاب دا سرجمه کې د پنجابي هم ځمکه ډېره ده تر سندي هم ډېره ده جلا تر بلوڅ هم ډېره ده تر سرایکي هم ډېره بله خبره د وسایلو په معنا یو فوټ ستا د وطن د لرګي په 3,000 روپۍ د سوات زمرود دونې یو ورغوی که در صفایه کې دا په رکور کې دریابونه ګرد ستا دی پنجکوړه ستا دی ګومله ستا ده ژوب ستا دی اباسین ستا دی پر هغه کندهار ورته ناست یو ځای په فصلي کې زموږ وسایل زموږ پر وسایلو باندې زموږ د بچیانو عیني حق بلوڅ علاقه ده که څوک پاکستان رښتیا جوړول غواړي بلوڅ به د خپل وسایلو مالک سندی به د خپلو مسایلو مالک سرایکی به د خپلو مسایلو پنجابی د خپلو مسایلو موږ به د خپلو مسایلو دونې به کوو که نظام دا زما او ستا مسافرۍ دا موږ د کار واحد کام دی پښتانه چې د ده ښځې د شادي په ورځ وژاړي فکر به واده وي د زوی واده به دي یو خوشحالي به پېښه شوې یا به یو بچی زېږېدلی یو خوشحالي به یې خلکو چې راشي ښځه به دې ژاړي ورور په څه ژاړې بختوري څه بده پېښه ده څه سوي دي یا ولې ژاړم خدای دې خیر کړي که جنت ګل دلې وای څنګه خوند وکړي جنت ګل تللی کراچي کې دي خلک یې که په دوبۍ کې دي که په بمبئی کې دي که چېرته هر کور کې یو جنت ګل تللی هر کور هر چې مازې غږ شي چې په دغه کې دوبۍ کې دماکه سوې ده یا په سعودي کې دماکه سوې ده یا فلاني ځای کې یو فلانی سوی کم سے کم په ورځ پښتانه په ټلیفونونو باندې 10 دقیقې کوي چا لکه ته پوښتنه وکړې چې موږ خو نه یمه ته پوښتنه وکړه تا ګول خلک یې جوړې کړي موږ ګرد وطن په ولاړ ټول ستومان لاسونو محنت د کار ایستل او وږي سپږ باندې ډېر دا کلمه نه ده ما خپل کلمه ده او پښتانه وایي زه دې ولیدم لالا پکې دوی زه ما ته خپل کلمه معلوم دي
ډب کلي خدای آباد کې نور د خدای آباد کې دا خلک دلته ناست دا ګډ زه اوس هم چې که دا د ډب کلي ښځې خو نو خوند یې هر څوک کوي ته خور لرې مور لرې ښځه لرې لور لرې دا موږ کوربه موږ چا راغوښتي د ده په کور کې که څلور ښځې دي که ده په دې اختر دوې جوړې د چیپ جامې ور وکړي په لوی اختر یې ولا کړو دا څه زندګي ده ګرد وطن ستړي ستومانه لاسونه تڼاکې په تکلیف اخته ګرد کام د ټي بي مریض او توام دا چې ته خپله ښځه ته دوې جوړې د چیپ جامې رسوي دا زندګي دا د رب د طرفه نه ده دا په اراده سیاسي طور خلکو چالاکي کړې ده موږ یې غلط اړولي یو د دې څخه خلاصون فرض دی د دې څخه خلاصون د موسی علیه السلام سنت دی د دغه دپاره موږ پښتونخوا ملي پارټي جوړه کړې ده موږ پاکستان جوړول غواړو داسې به جوړوم چې ستا مور به چې څه کوي زما مور به وغواړي دا نشي کېدلی چې ستا مور به پروفیسر ریټایر کېږي ستا لور به ډایرکټر ریټایر کېږي ستا نارینه به میجر جنرال ریټایر کېږي ستا پلانی به پروفیسر ریټایر کېږي زما خدای به ګرځول چوکیدار زما مور به چیشي دیوالي کې کوي دا که ستاسو خوښه د خټک مبارک زه په خدای کوم په هیڅ صورت یې ولا کوم خود به یو په ډب کلي کې به سل کس چوکیداران ټیک موږ په کلي کې پنځه کس چوکیداران ټیک ګرد کام چوکیدار ګرد کام بوټ پالش ګرد کام دغه اګته شکنځل سپکي ناروا او دهشتګرد او فلانه او فلانه وجزام د دې علاج دا دی موږ خپل برابر او خپل بچیان په دې پوه شو بچی په خبره ځان پوه د انسان څخه کرکه نه کوي انسان دی د خدای تخلیق دی الله پیدا کړی دی دا یم انسان دی زم انسان اوس خو نو مذهبونه مې سره جلا دي ژبې مې سره جلا دي کلچر مې سره جلا دي څه به کوو پښتونخوا ملي پارټي دا تجویز کوي چې پښتون سړی په کار ده چې هر چیرې په هر کلي کې په هر ښار کې اوس جاپان کې هم ګرځي په لندن کې هم ګرځي وروره د شا څخه کرکه نه کوي انسان اشرف المخلوقات رد وکړي دی عیسایي دی د دې پوسټ خدای پوسټ دی یهودي دی د دې پوسټ خدای پوسټ دی هندو دی د دې پوسټ خدای پوسټ دی سیک دی د دې پوسټ خدای پوسټ نعوذ بالله دې څه پاګل دی پای نه مې دا زموږ جوهري نه ده موږ دا وکړو چې عزیزه ته سیک یې زنده ته هندو یې ته عیسایي یې ته یهودي ته فلانی زه مسلمان گزاره به څنګه سره زما د خټ جماعت په ډب کې دا په ډبر نه دا په کان ور زه ستا منده په کان ور زما د پلانې تټین سوتي د جماعت عزت وکړي زه ستا د ججې عزت کوم زه ستا د پلانې عزت کوم لمونځ کوې که نه کوې چې د لمانځه وخت شو زه جماعت تا که لمونځ کوې وخت خپل دغه الله پاک په قرآن شریف کې وایي تاسې د هغو ټولو ځایو عزت کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي دا یې نه دي چې مسجدونه د هغه ټولو ځایو تاسو احترام کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي بیا بل ځای وایي الله پاک وایي تاسې د بلو خدایانو ته د بلو بزرګانو ته ښکنځل مه کوئ کنې خلک بیا سهار ما ته ښکنځل کوي موږ پر موږ فرض که اسلام څومره ګران دی ښه خبره ده پر موږ خپله عقیده ګرانه ده پر موږ خپل پټکی ګران دی پر موږ خپل څادر ګران دی دغه چې پر هر چا باندې خپل لباس ګران دی پر هر چا باندې خپل عبادتګاه ګران دی نو موږ به چې په خپل مذهب باندې وړو د بل د مذهب به احترام وایي که ما مذهب چې څوک بدل ووایي نو ټولې خبرې سره نو چې زه دلته مذهب په لنډ وم دلته هم خو نه ورسره نو ګزاره دا ده چې لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته الله پاک دا فیصله بیا کېږي چې ګرد انسانان یو مذهب جوړېږي یو دین جوړېږي وخت لري البته گزاره وکړو په جهاز کې ته سپوی دلته سنګ سیک ناست دی دلته یهودي ناست دی شاته خوا بل ناست دی بل خوا هلته زغړی ناست دی که شراک شي نو څه کوي چړه راکاږي په جهاز کې زه درغلم یې کاکا ورور ته چې هڅه کوې دا د ماس امریکا تاسو نه دا شی د ماس امریکا بیا زما فرق کېږي نور ته خپله دغه کوه ګزاره کوه وجزام پښتونخوا ملي پارټۍ موږ د دې لپاره جوړه کړې ده چې وروره چې وخت د چارې ده اوس حالات بدل دي دنیا بدله د دنیا دا مجلس زه ته کوم دا اوس په امریکا کې خلک دا په لندن کې خلک دا سړی په لندن کې خلک دا کاکا په
کیبل پر بارول په فرانس کې خلک دي دنیا سره رالنډه سره رالنډه ده موږ به خپل سپونه به تیارو ځوانان بچیان وکوبه خپل بچی زوی یو کار واخ د بل ذکر نیول د بل په کور ننوتل د بل کمزوري بلل د هغه لاس قبضه کول بیا د بیا د خور لور هغه ملکه دا ظلم دا بلد او خپل حق وبل ته پرېښول دا بې غیرتي ده به دواړه به ورته وایي چې زوی نه به ظلم کوي نه به بې غیرتي کوي دې دپاره به عزیزانو مجلس وکړو موږ حق خلکو وړی دی مړي ځله ټک په تناوي کړي وطن تقسیم دی پر وسایلو قبضه ده دا د یو چا نه کېږي ځکه زه راغلی ډب کړي چې زه راسې د موږ سره په دې لښکر کې کومک وکړو د موږ سره ملګري سي عقل زه به نه پوهېږم یو شي به ته پوهېږې ما پوه کړه که د یو ځای نقطه مانده ده ته در ما په تعلیم یافته یې نقطه وي پرکه او که دا ووایه چې خیر خیر دا زه نه څکوم چې خیر خیر دا نه خیر خیریت نه دی بده ورځ او دا د انسان له طرفه د خدای له طرفه نه دا بهترین نباسي خدای راکړ هغه د ګلګلي ګیس یې درکړ هغه پټرول یې درکړ هغه د سوات زمرد هغه د کوټ کویلي هغه پلانات اوس پر دې باندې پردي شماران ناست دا به چګول غواړي که په ډولوچ کې داسې ډولونه وو تړونه وو خو زندهباد که په تلاوت کې تلاوتونه وو که په جرګه کې جرګې وو شکر دا وطن نور وطن خو پراخ دی بې حسابه مدرسې دي ملایانو ته خاص دي شو مولوي صاحب مهرباني وکړه په یو بغلي کې قرآن کریم ونیسه په بل بغلي کې اووه کتاب دي د حدیثو سوای سته ورسه د دې خپل کام کیس په شرعي طور ثابت کړه دنیا په جرګه کې هغه نه کېده وکیلانو ته به خاص وو وزراء وکیلان دي پلکا وکیلان دي تور کوټونه دي ښې وشیان دي پټکم پکښې دي پلانیم پکښې شروع بسم الله کتابونه راوړه پیرلي سره راټولې کړي ورسې امریکې روس چین د ګوتو مخه کښېني چې هلکه موږ هم یو کال دا به ځای تر هغه ځای زه تاسو خیرات غواړم زه تاسو زکات غواړم که ما سره زیاتوب کېږي سبا که زه مجبوره شوم په جنجال اخته شو بیا به ما ځینوارم نو دا به وو جرګې به وو جرګه پښتانه خو ډېر خطرناک خلک خټک کې شته په فریدوی کې شته بل ځای شته خلک ځای بدلې ده پښتانه وطن کې مرګ پر دوې خبرې فرد سړی وساتي مرګ پر دوې خبرې یا به چا د چا نازولي وژلي حیا به نه کوي کډه به نه کوي خواست به نه کوي زاري به نه کوي لاسونه به غورځي دا به خامخا یا به دی د چا په کور ننوتلي پښتانه وطن کې په دا دوه خبرو مرګ داسې بې حسابه مرګونه لکه دا اوس زموږ د عمله کړ د سوات نیولې تر خیبر خلک وایي اویا زره دي نه اووه زره دي تا اووه زره د پسې شوم زه د چا په کور نه وتلم ما د چا پلار وژلی او دغه نیولي ما دغه بولي ته د پښتانه تاریخ ته نه دی ویلی دا پښتانه چې دا خاموشه دي دا یې د بې غیرتۍ نه ده اوس زموږ دماغ خراب شوی په دې دنیا خطا وتلې ده دا د بې غیرتۍ نه دي دا کام د بدۍ په معنا پوهېږي هغه وایي چې بدي مې نه ده کړې اووه زره مړ شوم کوم بدي مې وکړ نو خو ولکه کېږي دا فیصله هغه به ځان کوي او خدای مکه کې وکړه او زه خپل بچیان خوندي کړه بیا د لوی خطرناک شی دی چې دې سره چنګیز توفیق شدي د دې اسکندر توفیق شدي اسکندر یوناني چې اول بار په دغه راغلی په سوات باندې ایران میران یې ونیول دې په سوات دلته لګیا په دې پښتانه وطن کې د مور خط پسې راغلی دا تاریخ دی د مور خط پسې راغلی چې اسکندره ته خو د ښه په دوړه ووتې په دې لور ورکوم دا ته څه کوي وایي د خط واخله د موره تا خو یو اسکندر زېږولی دلته د هرې پرش لاندې یو اسکندر ناست دا ناکه نه دی دا کام ژوندی یو خبره خلک کوي ما خپله دا جن جوړه کړې ده یو وخت ماته یو چا وویل ما چوټ کې بند شو ماته یو چا وویل یو بل سړی پښتون نه وو دا سړی وو چارسي سړی وو ولو ماته یې وویل د پښتانه په وطن کې د پښتانه په ډېرو ښو خویو کې دا یو خوی زما خوښ دی چې دوی یو بل ته لاس ورکړي وایي ستړی اوسئ دا په دنیا کې نه څه ده نه انګرېز یو بل ته وایي نه هندو بل ته وایي نه جرمنیان وایي ما خپل شتوس پر کړی دی ما دا جن راایستلې ده چې چونکې دی پر دې ځای پروت دی چې هر دېرش کاله بعد یو غوبل یو به راغلی ته حافظ بیا به دې غري په جنګ سره اخته نو یو پر بل یې دا غږ کاوه چې سړی ترې کېږو به نه ترې کېږو به نه بېکاره ځای پراته وي خلک به راځي
دا خو دې تېر 15 کاله بعد 10 کاله بعد بل راځي نن 40 کاله کې جنګ روان او خلک وایي موږ مسلمانان لا خو شک دا وخت د مسلمانانو د 50 زیات ورکول دي 50 کې درې 50 ګرد اسلام قرآنونه وایي مسجدونه لري مدرسې لري د قرآن کریم حکم دی که دوه ډلې د مسلمانانو په جنګ سره اخته سي فاصلحوا بینکم تاسو ورسئ روغه وکړئ او که بیا نه کوله بیا ورته وګورئ چې کوم ګرام و د هغه لاس وپېچئ او بیا چې غاړه یې کښېښو په انصاف روغه وکړئ 40 کاله کې موږ سره په جنګ ګرم چار شو هلکه ظالمانو ته یې ګرده ګډ واست زه خو دا وایم دا پکار دی چې هر پښتون ووایي ما که څه خط لاندې کړي غلطه اسلام یې نه ده کړې افغانان پښتانه باید چې پر ګرد جهان غږ وکړي چې وروره ګرد جهان زموږ پوره وړی دی روس په دې معنا پوره وړی دی چې نه وطن له راغلی امریکا او د هغې انډیوالان په دې معنا پوره وړي تا ما ته وویل تاسو روس ظلم کړی دی ستا استقلال یې قبضه کړی دی ستا ازادي یې نیولې ده 10 کاله جنګ وشو روس ورکوي او ووتی زه له ټکور ټکور شو ته هم لاړې زه دې پرېښود و دهشتګردان دې حواله کړم نتیجه یې دا ده چې نن په ګرد جهان کې به دم د دې علاج دا دی ته یې زموږ پوره وړي یاست وروسته ته هم پوره وړی زما ښارونه داسې د یوه ایټم بم ماسې وه د یوه ایټم بم ماسې وه هره وسله زموږ په وطن کې وکارېدله د دنیا هر جهاز اف پلانا اف 16 او میګ پلانا میګ 21 او میګ 21 میګ 14 د میراج د فرانس چې دنیا ګرد جهازونو تاسو په وطن کې استعمال په 1500 کاله د تیمورلنګ بعد چې بعد څه جوړ کړي او د خارج سره خارج ته زموږ پوره وړي یاست افغانستان جنګ په چالاکۍ نه ختمېږي د افغانستان جنګ د دې خبرې سره شروع شوی دی چې د افغانستان ازادي او استقلال ختم کړل شوی دا به جوړیږي په ورځ چې د افغانستان ازادي او استقلال بحال شي د دې څه شروع شوی و د دې ذمہواري دا 15 کسه څه کولی سکیورټي کونسل چین دی روس دی امریکا ته فرانس دی انګریز دی د دې ګردو بچیان په افغانستان کې دا واحد جنګ چې د الاسکا د سکیمو ماسه سکیمو برینډین باندې سپاري دا ماسه په دې جنګ کې د دنیا چا برخه واخیسته هلکه افغانان څه به کوي خو د وطن باید چې ګرد جهان سره راټول شي افغانانو ته د وطن د ازادۍ په نامه تر ټول جهان لوی ګولډ میډل ورکړي زنده باد وطنونه چې خلک ساتي دا رنګ یې ساتي لکه یو پښتو ژبه دوی چې تل اجزام که څوک خطه سمبالول غواړي که څوک مرحبا که څوک د خطه سمبالول غواړي یا پاکستان بچاول غواړي یا ایشیا بچاول غواړي په افغانستان کې به امن راشي افغانستان کې به امني د افغانستان د خپلې خوښې د دوی هر څه چې جوړول جمهوري افغانستان او د دې خواغه څوک دغه نه پوهېږي یو غلطي پکښې ده نور خلکو توبه کښلې ده نور خلکو توبه د بیا افغانستان نه ځي د افغانستان همسایګان چونکې مخامخ یې د افغان د تورې وار نه دی لیدلی د ده له اشتیا خرابه ده داسې شوق یې دی چې زه دا کار کولی شم وزړېږه خدای ته وګوره که نه پوهېږې دا خپل استاد انګرېز پوښتنه وکړه هغه به دماغ ور برابر کړي افغانان پرېږدي په کار وکړي دلته په وطن دې هر سره جوړ پښتون دې بلوچ دې سندی د شان تعلیمونو په خپله ژبه ورکړي هر چا په وسایلو اختیار ورکړي بس چې خوشحالګر باندې به یو بیراج وتړو یو په دې خوا یو پر اټک مخ پاکستان ګردې سبزیانې وځي د پاکستان ګردې میوې موږ او چې زه وږی یم تږی یم باران ته خواستګر یم پر دا پاکستان خو ما خپل نه دی اخیستی ټیم ورکړو ته هم همداسې خلاص کړو داسې سره جوړ یو ډېره مننه ځان یو خبره مه غلطه کړې معافي غواړم ډېر بل شوی یم په دې بیا معافي غواړم که ته راته ویلي وای یا زه ملګري ویلي وای یا عمران ویلي وای چې دا کلي له ځانه رسولي په 2 بجې موږ به شپږ نیمې را روان شوي وختي به راغلي د هغې معافي غواړم ورونو ستا یې کور ودان موږ ته مې عزت راکړئ تاسې خدای عزت درکړي ډېره مننه اوس د دې غونډې خلاف
پټای کې اعلان کوي چې د جمهوریت چې استقرار څوک څوک چې اعلان کوي پر پښتونخوا ملي او پټای کې د لشکر جوړي هغه د ټیکس نومې دی ولیکي هغه د ټیکس نومې دی ولیکي عليك زي الملوي تفسيره بسمونه هذا بس ازيك يا